ناچار هم د الله پاک تکیه پرته یم. زما دا معذوره زوی دی دی له بس کوشش کوئ ته په کټ پرته یم زما کوشش وکئ خدای طبیعت ته ښه دی موږ ته به دعا کې دعا وکړه اخرت کې یو مقام او جنت ګټل غواړي د داسې خلکو نه دعا وکړئ دعا به کې که نه وربادي نکړم د بادشاہ په بادشاہۍ ژوندونه ډېر مې خوښېږي په ولاړ ژوند کې تاسو سوچ وکئ دای جي موږ تاسو ته دعا کوي موږ سره مدد وکئ ورته ووایه موږ سره مدد وکئ مدد وکئ مدد وکئ موږ سره وکئ زموږ ژوند سخت دی ډیران په سر به پراته وي د چرګانو سپو په غولو کې پراته وي دومره زموږ څوک نشته ژوند دغه د زویا چې کو واړه بولاله په کټ کې که لوی راله په کټ کې کنې په ځمکه پروت وي لکه د ماشوم ورغړي ډوډۍ نوړی خوله کې ورکوو چای والا خوله کې ورکوو اوبه والا خوله کې ورکوو نو دغه ژوند دی بچیانو زما ژوند به څوک څه زما ژوند خاورېدی دی هېڅ عمر مې نشته دی څه ژوند دی خدای تعالی دې سپینه نه ورکوي دا ژوند خدای دې سر کافر نه ورکوي دا ژوند مال الله راکړ دی مال الله راکړ هغه نه رضا یم زه بس هغه راکړ بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخونکی او مهربانه ذات دی قدرمنو بلال وفا نن هغې دړمنې کورنۍ له هم راورسېده کمې دړمنې کورنۍ باره کې چې بلال وفا ته ویلی شوي چې په شلباني کلي کې بیرګلی شلباني کلي کې یو بېوسه کورنۍ چې ډېر په سخته کې ژوند تېروي کوشش مې دا وي چې همیش هغه ځای له ورشم هغه اواز راوچت کړمه کم اواز چې د درد وي کم چې د تکلیف وي او کم هغه خویندې میندې چې ډېر په سخته کې ژوند تېروي قدرمندو هغې کورنۍ سره هغې بېوسه کورنۍ سره هغې بېوسه مور او هغې بېوسه معذوره رور او هغې خور سره به ستاسو ملاقات کوم کم چې د ډېرو کلونو راسي په سخته کې ژوند تېروي عزیز رحمان رور هم د 15 کاله عمر لري خو بېوسه هغه مور چې عمر لري تقریبا 110-120 سال عمر لري خو ډېره زیاته بېوسه او انشاءالله الرحمن د دې اواز به تاسو ته ږدم د دې هغه درد دی چې په کوم ځای کې ژوند کوي دی چې څنګه ژوند تېروي دی چې څنګه په تکلیف کې ژوند تېروي نو دا به زه تاسو ته ضرور ښایم هغه سخت ژوند به تاسو سره شاملوم او بیا به په اخره کې هغې خور نه هم تپوس کوم کومه خور چې د دې مور او د دې رور خدمت کوي او څومره په تکلیف سره یې کوي او څومره په درد سره یې کوي مورې خبر شوم چې په شلباني کې یوه مور او یو معذوره رور او یو معذوره خور ژوند کوي مورې دا راته ووایه د سخت ژوند سره د څومره وخت نه مخامخ دې سره زما وشو 10 کال مثالې نه هم دی خو لسمې کړه او دی خو د زمانې رنځور دی خو زما تر څه جوړم ما خوله کې وله ډوډۍ ورکوله لمبولې ما دی لینځلې ما دی سودا کړې ما دی اوس په کټ کښېنوست دا خورې ده مجبوره په اوږونو کڼه ده عاجزه ما ناچاره ده مثال کې ښودل هغه کپړې هینځي هغه هینځل لمبول هر څه هېڅوک دوره نشته چې هغه ولمبوي بده خبره ده زلمی رور پیغله خور چې لمبی نو شرم دی خو د هغې هېڅوک نشته یو الله دی هغه په اسره پراته یو هغه موږ د اسره راکړي د لرې نه راغلی تاسو د خدای عزت وکړي چې زما د غریبي راغلی زه ډېره ناچاره یم د الله پاک تکیه پرته یم او بس تاسو به داسې وکئ چې زما دا معذوره زوی دی دی له بس کوشش کوئ زه په کټ پرته یم زما کوشش وکئ خدای پاک به تاسو رضا شي موږ نه د خدای رضا شي او لور دا نو په اوږونو کړنه په مازغو باندې کمزور دی د کڼوالي د سر درد هر څه خراب کړي ونه ان مجبوره ده عاجزه او په تکیه زما د زوی زما خدمت ته عاجزه ناسته ده نو
چې دا نه نو زمونږ به په د ایران په سر به پراته وي د چرګانو سپو په غولو کې به پراته وي دومره زمونږ څوک نشته نو الله دې زمونږ مل شي ستاسو دې مل شي دوا به موږ تاسو ته هم کوو ځان له به هم کوو دا راته ووایه چې دومره سخته کې تاسو ژوند تېروئ دومره تکلیف کې تاسو ژوند تېروئ د کار روزګار هم ستاسو څوک نشته چې تاسو له مطلب د روټۍ بندوبست وکړي د خوراک بندوبست وکړي د څښاک بندوبست وکړي د کپړو پیزار نه مورې تاسو څوک در سره داسې کوي څوک لګیا امداد والا خدای دی چې هغه پیدا کړي هغه موږ د امداد کوي موږ سره امدادي هغه دی چې تا زما په شان ترسناک څوک راشي نو ترس به وکړي څوک به 15 راکړي څوک به 10 راکړي څوک به 100 راکړي په هغې باندې زموږ چلن کېږي دو کنجاړګي دي هغې سره به صحیح هغې کې دومره چونګو شي چې یا وراسي وي او نه رسېږو دیوانه زوی دی د ژوند حالات څه دي مورې دا هم راته ووایه که د ژوند څنګه د ژوند دغه د زویا چې بس په کټ کې پروت دی او بد حاله د کو واړه بولاله په کټ کې کو لوی راله په کټ کې کنه په ځمکه پروت دی لکه د ماشوم رغړي او خاورې دی ژوند دی او بس دغه دی پروت دی راته ډوډۍ نوړی خوله کې ورکوو چای والا خوله کې ورکوو اوبه والا خوله کې ورکوو نو دغه ژوند دی بچیان مورې ژوند ارمان دی څه دی ته څه خو چې زه جوړ یم زما دا زوی لور جوړي زما ارمان دغه دی زما دولت سره به زه څه کوم چې زه خپله پرته یم دولت به څوک خوري زما ژوند به څوک څه زما ژوند خاورې دی هېڅ عمر مې نشته دی څه ژوند دی خدای تعالی دې سپینه نه ورکوي دا ژوند خدای دې سر کافر نه ورکوي دا ژوند مال الله را کړ دې مال الله را کړ ولا رضای مزو په سکر را کړ خدای تعالی دې موږ نه رضا شي موږ بچا ته ډېر ګناهګار یو ان شاء الله الله به ستا مدد کوي موږ راغلي یو تا سره ولاړ به یو ته به نه خفه کېږي ښه ته زموږ مورې او انشاءالله ته یوازې خوشحاله که خدای خفه مه که دا سزا زما دپاره راکړې زه دې خدای دې په قدمونه په آخر کې په کار کړي دا یاد عزت سره زما مې یا عزت یا ستاسو مې یو بچو زما هېڅ ژوند نشته دی خو زه هغه وخته تېروم الله په تګیا پرته یم نو زه هېڅ نشته دی چې سړي زوی نه وي د سړي څه خبره نه وي که نه ګوډ کام دې ډېر شي نو چې چونکې سړي امداد نه وي نو هغه به څه کوي لوټي کې څه شی نه ورکوي چې ها واخله نو هغې سره به څه کوي دغه ژوند دی زمان خیر کې مورې پریشانه کېږي به نه انشاءالله ستا علاج به م الله پاک کوي موږ راغلي یو ستا اواز به اوچتو انشاءالله زمونږ نران پښتانه دي ستا نران بچي دي انشاءالله ستا د پروګرام به ګوري ستا د اواز به اوري انشاءالله تا سره به ودرېږي زما زړه درته دوا به کوي ما نه راغلي 2 تنه د منکیابان نه هغوی وي تا نه موږ علاج کوو دا کوو هغه بیا دغسې لاړه اډو په دې لورې مې 3000 روپۍ کېښودې بیا دغسې لاړه نو ما له علاج خدای به کوي زه به څه ووایم الله دې تعالی صحت کامله درکړي مورې انشاءالله ته یوازې نه ښه ته به پریشانه کېږي نه او ستا په سترګو کې به انشاءالله د اوښکې نه وي ښه او ته به بالکل خفه کېږي نه موږ راغلي یو انشاءالله او ستاسو ژوند به الله پاک انشاءالله اسانوي عزیز الرحمن رور سره هم خبرې اترې کوم چې دیوانه باندې مشهور 80 کاله تقریبا عمر لري جي که 80 نه وي نو 50 خو لري دوی سره ستاسو ملاقات کوم څنګه زما رور څنګه دی ښه طبیعت ته ښه دی او مونږ ته به دعا کې ژوند دې څنګه دی ژوند دې څنګه دی قدرمنو کتونکو تاسو کتې شئ د دې ورور هغه ژوند او د ګورئ جي دعا کوي جي مونږ تاسو ته دعا کوي چې زما مور بیماره په کټ پرته زما خور بېوسه او زما زه خپله هم بېوسه یم دعا کوي جي مونږ تاسو ته دعا کوي قدرمنو دکې دعا باندې ځان رنګ کې دکه دعا به پکارېږي عزیز الرحمن دعا راته وکړه که نه ښه دعا وکړه قدرمنو داسې خلکو نه دعاګانې واخلئ داسې خلکو نه دعا واخلئ که ځان رنګ کول غواړئ په دنیا کې سکون غواړئ اخرت کې یو مقام او جنت ګټل غواړئ د داسې خلکو نه دعا وکړئ دعا به کې که نه ډېره به کې د مور ژوند خو د ډېر سخت دی روټۍ موټۍ خوري ولې قدرمنو او پوهېږي نه 55 کاله 80 کاله عمر لري خو دومره سخت ژوند په دې سخت ژوند کې تاسو سوچ وکئ دا جي موږ تاسو ته دعا کوي
مونږ تاسو ته دعا کوي جی دا د دې حال دی جی لاړې رابهیږي ژوند سخت مور وایي چې ما به د خدمت کو خو 9 کاله وشو چې زه په کټ پرته یم پالج وهلی یم د د خدمت هم څوک نشته دکه خورې ده جي هغه هم په غوږونو باندې معذوره ده او هغه د دې خدمت کوي. عزیز رحمان ته څنګه یې طبیعت ته ښه دی ډېرې دعاګانې پکې که لږې ډېرې پکې ټولو ته پکې زمونږ چې څوک تا ویني ټولو ته پکې که نه موږ سره مدد وکوي ورته ووایه موږ سره مدد وکوي مدد وکوي مدد وایي موږ سره وکوي زمونږ ژوند سخت دی زمونږ ژوند سخت دی زمونږ کور نشته کپړې نشته پیزار نشته خوراک بندوبست وای نشته زمونږ دعا به کې که نه ډېره دعا به کې ډېرې دعاګانې به کې او انشاءالله موږ به تاسو له راځو تاسو یوازې نه یئ ښه ته یوازې نه یې ښه قدرمنو کتونکو او تاسو کتی شئ دا معذور رور دی جي دا بالکل ضعیف رور دی تاسو وکتل جي په دې شاټ کې تاسو ته موږ وښولو او دا چې دی نو دی په دې خاورو کې بالکل ارغړي رارغړي په دې خاورو کې چې دی نو دی ارغړي رارغړي په دکه کوټې د پاسه باندې دی دو او ملاسو موږ راپاسو د هغه ځای نه او دې ځای ته راغی مېلمنو ته ډېر زیات خوشحالي کې قدرمنو کتونکو مور او دا معذور رور چې دی نو دا ژوند کوي او یو معذوره خور هم ژوند کوي هغې خور سره یو څو خبرې د دې مور او د دې رور په حوالې سره کومه چې دا خور څومره په سخته د دې خدمت کوي څومره تکلیف کې دا خور ژوند کوي او بیا 9-10 کالو راسي د دې مور خدمت او د دې معذوره رور خدمت ډېر زیات ګران دی. دعاګانې به کوې ښه صحیح ده دعا وکړه که نه ښه دعا به کوې ښه خورې څنګه یې خورې دا راته ووایه د څومره وخت نه د تکلیفونو سره د دردونو سره مخامخ یې بس دغه شانې د شفیع 9 کال دی لسم به شروع شي دغه شانې دې سره زه لګیا یم بس د شپې د ورځې ورسره بس چورلم او دغه کومه سنبالون خدمت مزمت والا کومه ډېره ګرانه نه ده بس ګرانه ده اوس الله راباندې ایښې ده نو څه به کوم په کم تښتېدی خو چې ته ترېنه نه شم سنبالون به مور مې ده او ورور مې ده نو پرېښودی خو بنده نشي خپل مور او ورور شي پلار شي بنده خو نشي پرېښودی نو خپل د دې خدمت خو به خامخا کومه نو نور خو د دې نه مخکې لکه څه خو نشته دی که نه په دغه مور مې ده ورور مې ده د کپړو پیزار څه کوئ د خوراک څښاک څه کوئ بس خوراکه مراکه ده بس د الله تعالی په سره ناست یو او الله راله راکوي بس تا راکړې ما راکړې بس دغه خورو څکو اغوندو بس پښتو کوو نو په دغه ډېرو سختو سره مخامخ یې خورې تاسو چاته ویلي دي چې یاره زمونږ په دې کور کې دومره جړاګانې دي دومره دردونه دي دومره سختې دي مور مې د 9 کالو راسې پرته ده رور راته په 15 میاشتو عمر کې چې دی نو لیونی دی څوک نه دي راغلي دي دروازې له تر اوسه پورې نه دي راغلي داسې پکې چې ته راغلي خو لکه بیا واپس چا نه دي ویلي چې یاره موږ وار کوو د دې کوشش موږ وکړو بس نه دي ویلي رور خو مې د وړوکوالي نه دغسې دی دا مور مې ښه وه روغه جوړه دې سنباله او هر څه واله دي کو خدمت مزمت هر څه دې واله کړي دي زه بېغمه وم وړه وم خو زه بېغمه وم اوس هغوی دواړه معذوره دي او بس کټ کې دغه ناست دي هغه ناست دی مور مې پرته ده بس زه ورته ناسته یم سنباله کوم خدمت واله کومه نو هسې خورې چې ستړې شي کله کله خو په دې زړه کې دې راځي چې یو خو سم دی رور هم سمه ستړې کړم د مور خدمت هم ستړې کړم نو څه دې زړه کې داسې راځي که نه ډېر تکلیف نه چې بنده ستړی شي نو ولې نه راځي خو بنده ووایي خو اکثره شیطان دی وایي بنده اړه کې راځي شیطان درته څه وایي چې مه کوه له خدمت بس پرېږده هغوی خو به وایي ولې چې موږ خو دا راولو خو نه مور ده نو په غورځوله خو نشو کوو به والا خدمت کان مور پر مور شي رور شي دا خو بیا نه پیدا کېږي هر څه به الله پیدا کړي خو دا بیا نه پیدا کېږي د دې خدمت په خامخا موږ کوو او دا رور دی چې دی نو شو خو کوو به والا خدمت په خپل کوو د رور دا راته ووایه د دې رور واړه بوله لوی بوله دا لاړې ماړې رابهیږي نو دا هر څه ته سنبالئ نو دا زه لګیا یم هر څه والا کومه لامبوله زما په ذمه دي واړه بول دي لوی بول دي کله ووځي وکړي کله بس په کټ کې راته وکړي صفا کومه سوتره کومه بس زما په ذمه ده دا خبره کومه والا بس نور د هغه عاجزه په کټ پرته ده د هغې هر څه زما په ذمه دي لامبول دي او هر څه زه والا کومه چاتومه سنبالومه د مړي د مرضي هم سنباله خو چاتول خو د نوم ګران کار دی خو بس الله دې مال شي خورې ستا جرت ته زه ډېر سلام کوم چې ته په دومره خپله هم معذوره یې
او دا بیا معذوره مور درته په کټ کې پرته ده، بیا دا معذوره رور درته پروت دی، نو ستا جرت ته ډېر سلام خوري چې ته الله پاک ستا نه یو دومره لوی خدمت بس د الله خوښه ده، نو اوس په دې کې که هغه رضا نو مونږ پرې رضا یو دې باندې نو بس خدمت ته والا کوو. تا دا ټوله دنیا ویني، په دې ټایم کې ډېر نران پښتانه تا ویني، ډېر ښه خلک تا ویني، څه اپیل دې کوې؟ راړي سره اړي راړه نو الله دې والا په هغه ځای کې په آخر کې والا په کار کې او په دنیا باندې نه ها په آخر کې والا د الله په کار کې والا چې زمونږ د عزیزانو د غریبانو څوک یاداش کوي او یاده یا دغه کوي نو الله دې والا دې دغه ورکړي. تاسو به انشاءالله نا امیده کیږئ نه، موږ تاسو سره یو، زه ستا رور یم صحیح ده. انشاءالله چې دې ځای ته الله موږ راورسولو که خیري، نو ستاسو کپړې پیزار او ستاسو ته راشن الله پاک به انشاءالله په ټیم تاسو له درکوي، تاسو پریشانه کیږئ نه ښه؟ والله شته نو نشي به دغه کېدی، الله دې بالکل به نه پریشانه کیږي، بالکل به خفه کیږي به نه. انشاءالله د الله امتحان دی په تا باندې، الله پاک تا چیک کوي چې په دې ځوانۍ کې الله پاک ستانه د یو معذوره د 15 کالو د رور او د یو 14 کالو د عمر د مور خدمت لري، نو دا پتا د الله ډېر لوی احسان هم دی، امتحان هم دی، او الله پاک ته ګوره داسې خلک ډېر زیات خواږي او خوښي. بس ته الله دې خیر وکړي، نو کوو به نه به کوو، نو څه به کوو، دا ښکاري زمونږ الله دې عزتمند لره خورې او ستا جرأت ته ډېر زیات سلام کوم چې ستا په شان خویندې او د داسې میندو او د داسې وروڼو خدمت کې قدرمنو کتونکو فضول پیسې هر سړی لګوي، که چېرې هغه پیسې مونږ په یو فضول ځای کې ونه لګو، په فضول محفلو کې ونه لګو، او دا رور چې د وختي نه لاس نیسلی دی جي مونږ او تاسو ته دعا کوي په داسې خلکو باندې ولګوئ. په رب ذوالجلال ټول ملګري سپارم، وي مشه نصیب د ها خلکو خندا، څوک چې بچي د پښتنو جوړوي دی سره ضرور مرستیال جوړ شي. ډېره مننه.